نن به درته د علي د ټولو نه ښایسته مېډو ښیمه چې کومه ډېره زیاته ښایسته هم ده. دلته د قدرت ښکلې ښکلې نظارې او هر طرف ته رنګارنګ ګلونه دا چې دا به موږ په اولني ځل باندې اکسپلور کړو. او زما په شان تاسو چې کله دې مېډو ته په اول ځل باندې لاړ شئ نو تاسو به وایئ چې د سوات په شانې ښکلې ښکلې مېډو زموږ په علي کې هم شته او دا بالکل اکسپلور شوي نه دي. دا مېډو چې دا زموږ د علي بني بازار نه تقریبا په 3 غنټو فاصله کې ده. نو ملګرو نن مینی ولاګ چې دا ډېر زیات سپیشل او تر اخره راسره وګورئ ځکه چې په دې کې به زه تاسو ته ډېره ښایسته مېډو ښایم. ملګرو ستاسو تعلق که د علي نه بلې علاقې سره وي نو تاسو به د ټولو نه مخکې راځئ علي ته او علي کې بني بازار ته. نو بني بازار کې چا مقامي نه تپوس وکړئ چې د دمتی روډ په کوم ځای. کله چې تاسو دمتی غر معلوم کړئ او په دې غر باندې به تاسو ګورئ یو غټ ټاور به ولاړ نو دې ټاور خواله به ځان رسوئ. کله چې تاسو دې ټاور خواته ورسئ نو منامخ به تاسو ته داسې شانې ځنګل میلاو شي. نو په دې ځنګل کې تقریبا 10 منټ هایکینګ کولو نه بعد به تاسو دې مېډو ته ورسئ. تاسو به هم زما په شانې سوچ کوئ چې زموږ په علي کې داسې ښایسته مېډو او هر طرف ته د قدرت ښکلې ښکلې نظارې دي او دا بالکل ان ایکسپلور ده. ملګرو تاسو به وایئ چې د دې مېډو نوم څه دی؟ د دې مېډو نوم دی ډنډه مېډو. دې ته ډنډه مېډو ځکه ویل شي چې د دې په منځ کې یو ډنډه وه هغه اوس فلحال وچه شوې ده. په دې سفر کې ما سره لوکل ملګري عباد او فیض وو ځکه چې دوی به ماته ټور ګایډ راکاو. دې ځای ته را رسېدلو سره د قدرت ښکلې ښکلې نظارې او دنګ دنګ غرونه. په دې ځای کې چې کوم ایډونچر و نو دا بالکل په الفاظو کې بیانولو نه. تاسو ته به په دې ځای کې هر قسم ګلونه او ښکلې ښکلې ګلونه میلاویږي. مطلب شنه ګلونه او زیړ ګلونه او پینک کلر ګلونه. دا ګلونه چې دا د قدرت یو ښکلې تحفه ده ځکه چې په دې باندې زموږ د وطن ښکلا ډېره وي. او دې ځای نه به تاسو ته د علي هر کلی او هر علاقه ښکاري. په دې کلو کې موږ سره راځي بنی کلی او کرک کلی او نوګرام کلی، کاړ کلی، پوکل کلی. دا ټول کلی موږ سره په دې کې ښکاري. دا مخامخ چې تاسو ته کوم ښکاري دا د کرک کلی دی او کرک بازار دی او دې سره دا تاسو کتلی شئ پیړو بو پوکل او کاړ کلی ښکاري دا خوشه. نو ملګرو که تاسو چېرته دلته راځئ نو د ځان به ډېر زیات خیال ساتئ ځکه چې په دې ځای کې ډېرې غټې غټې کمبرې او ډېرې غټې غټې چړانې وي. د ځان به خاص خیال ساتئ. نو ملګرو که ولاګ مو خوښ شوی نو ولاګ را سره لایک کړئ او ښایسته غوندې کمنټ وکړئ. که تاسو چېرته په دې پیج باندې نه وئ نو دا پیج در سره لازمي فالو کړئ. نو انشاءالله میلاویږو به په نیکسټ ولاګ کې. والسلام.